الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری. المختصر القدوری سبق نمبر 11 دریم پڑھاو. باب حد الشرب و باب حد القذف. نن ولا سبق کی بمدوا سبق کی ایو بر کی حد الشرب ولا سبق خایو د شراب ولا حد بل قذف معنا تهمت بهتان لګول دی هغه ولا سزا ده په شریعت کې. دا ټول مسائل دي نه مصنف رحمت الله علیه مختصرا تخای. باب حد الشرب د شراب اسکلی سزا او حد. ومن شرب الخمر که یو سړي شراب سکلیو فاخذ غیر کړلی شو ونیول شو وریحها موجوده خلینه بوی تللو د شراب ولا فشهد الشهود علیه بذلك گوایانو د هغه خلاف گویی ورکړه چې د شراب څښلو موږ لیدلو خولې نه بویځي او اقر یې خپله به اقرار یې کړی چې ما شراب څښلي هغه ټیم کې پوه نه شوم اوس خیمان یم وریحها موجوده بوی موجود و فعلیه الحد دې سړي باندې به حد ولګولی شي. بس وان اقر بعد ذهاب رائحتها که بیا شراب ول بوی خولې نه لاړو ختم شو ورسته چې ته بیا دی اقرار کړو اعتراف کړو لم یحد یا مخې ډیر تیر شي یا غبن بیا حد نشي لګولی. ومن سکر من النبیذ که یو سړی د نبیذ څکلیو هغه نه نشه شوی و حد هغه باندې به حد جری کولی شي. او مو دا ویلي چې انبیزا وغیره څکل خو صحیح دی نبیذ کنه خو چې سکر حد ته ونه رسیږي چې کله ورسیږي کنه نه کی وچ شده حد شته ده. او شرابو کې نشه کیدل ضروري نه دي قلیل او کثیر باندې حد راځي. ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر هغه چا باندې حد نشته چې هغه خولې نه د شرابو له بوی وموندلی شي او خپله باندې نه ګویي کوي او نه چا کتلی دي ګوانم نشته کیدای شي چا پې زوره څکلي یا به مستر وي څه پته نه لګي که نه. او من تقیعها یو سړی الټی یې کړو شرابو چې الټي نه باندې پته ولګېدله قی وکړو. ولا یحد السکران حتی یعلم انه سکر من النبیذ وشربه طوعا. یو سړی دا نشي کې و نو نشي حالت کې دي ته خو حد نشي لګولی او نو وره څه پساله کېږي چې کله د نشي نه د سړی وځي نه دي نه د تپوس وکړلی شي چې ته د نبیز نه نشه شوی که څه دې کړي پر ازاد یې څکلي که چا په زوره در باندې څکلي کیدای شي د بل چې شي نه نشه شوی وي. ولا یحد السکران نشور سړی چې نشي کې نشه شوی وي اته حد نشي لګولی حتی یعلم چې دا خو معلومه کړی شي نو سکر من النبیذ چې نبیذ نه شو که شي نه وشربه طوعا په طوعا رضامندي سره څکلي که څنګه چلو همده شی ته. ولا یحد حتی یزول عنه السکر یا سکرو وره پرې به حد نشي لګولی تر هغې وخته پورې څو پرې نشاتې نه لاړه نه ځکه نشې کې خو ویل څه پیدا نه کوي خوږېږي هم نه ډېر مقصود انزجار ده که نه او دلی عقلی د سیټیم کې غایب وي نه عقلی غایب وي نشه وي خوږ درد هم نه محسوسوي ډېر پیدا نه حاصلېږي. وحد الخمر والسکر فی الحر 80 صوتا. یو سړی د شراب څکلي داسې شی څکلی چې نشه شوی ترې نه د دې ولا حد آزاد سړی کوي که نه دي دپاره اتیا کوړي دي اتیا درې به وهلی شي صحابه په اجماع سره. یفرق علی بدنی کما ذکرنا فی الزنا د بدن په مختلفو حصو به والی شي چې یو عضو تلف نشي. فان کان عبدا که غلام فحد 40 بیا 40 کوړي دي ځکه چې رق منصف وي. ومن اقر بشرب الخمر والسکر ثم رجع لم يحد. سړی وله کې اقرار یې کړو چې ما شراب څکلي دي مثلا د سیلي نشې وغیره اقرار یې کړو وروسته بیا رجوع وکړه نو دې ته به حد نه لګي ځکه دا خالص حق الله ده که نه په دې کې رجوع قبلولی شي چاته پکې څه تاوان نشته ده
خو نور بیا پوه کړلی شي چې دا شی ته خبرې څوک نه کوي. ویثبت الشرب د شرابو ثابتېدل څکل ثابتېږي په دې سره چې بشهادت شهیدین دوه ګویان ګویي ورکي. لکه یو سړی د بل خلاف چې دي شراب څکلي په دې تشي نه کېږي بلکې دوه ګواهان ضروري دي دپاره او باقرار مرة واحده اقرار وکړي. ولیقبل فی شهادة النساء مع الرجال په دې کې د ښځو ګواهي نه چلیږي سړیانو سره صرف سړي به وي حدودو کې د ښځو ګواهي نه وي. دا خبره خو بیان شو. مخکې باب حد القذف د قذف ولا کم حد د هغه خیغه د شراب په شان دي اتیا کوړي دي اتیا درې دي. قذف په لغت کې ویشتلی دی شي لکه چې څه وغورځئ قذفته ومې ویشتو ومې غورځولو. دې ځای کې تېنه څه مراد ده؟ رمی مخصوص خاص قسم ته ویشتل مراد دي. څه معنی؟ یعنې هو الرمی بالزنا صریحا چاته چې وایي د زناکار بدکار وغیره نه ندي سره بیا سړي باندې حد رسي که چیرې هغه سړی په رښتیا سره داسې نه وي. ځکه چې یو سړی بل ته ته داسې یاسې نه دا کس داسې خو نه ده چې چپ پاتې شي ظاهر ده ځان خلاف په مدافعت ضرور کوي نه دا به دې سړي نه ګواهان بیا طلب کوي. قصدي ته به دا خبره وړي قضي به ترې نه ګواهي طلب کوي شته دي ته داسې ویلي چې بدعمله بدکار یا په دې به یو ګواهي پیش که کنې تیار شه اسی درو ته. او دا داسې شی ده چې ګناه کبیره هم ده که نه صرف داسې عام شی نه ده چې بس خبره ختمه شي چیرې ما ووي بس ختمه شوه خبره درې مرې به ته ولګېږي انزجار دې وشي نوره مفي به هم غواړي. مختی اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امرأة محصنة بصریح الزنا کله یو سړی په بل شادي شده کس یا شادي شده ښځې باندې پاک دامن کس وي صراحت سره ورته ووایي چې ای زاني ای بدعمله یا زاني داسې ورته ووایي. وطالب المقذوف بالحد او چې کوم سړي باندې قذف لګولی شوی هغه مطالبه وکړي د حد حاکم نه. مطالبه ځکه شرط ده که نه چې دې ته داسې ویلي شوي دي که دا نه وي نو بیا خو پرېږده. حده الحاکم 80 صوتا ان کان حرا که آزاد کس وي نو داسې سړي ته به قاضي حاکم 80 درې ولګوي لکه څنګه قرآن کریم کې راغلي دي فجلدوهم 80 جلدة یفرق علی اعضائه په اندامونو مختلفو ځایونو باندې به ووهلی شي. ولا یجرد من ثيابه کمی دی خاص بدن کپړې دي دا به ترېنه نشي وبسلی لکه څنګه په زنا کې وبسل شي غیر انه ينزع عنه الفرو والحشو ها کوټ موټ جیکټ واسکټ کچوي یا برقا خزي بنی دا لری کړی شي ترېنه. وان کان عبدا کبه غلام دسی خبرې کړي جلده 40 صوتا صالح کړي بیوي. احصان سمانا دا والاحصان ان يكون المقذوف احسان محسن منا دا دا چې د کوم سړي ورته شته تهمت بهتان لګولې شوی دی اغا وی حر نزاد کسی کا غلام تی به نه کیږي بالغن بالغ نه بالغ بناسی نه کیږي عاقلا عاقلی کا پاگل تی ویلی د شته به نه کی بل مسلمن مسلمان کسی کافر نه عفیفا عن فعل الزنا د زنا ولا اعمالنا بدملی وغیرہ نه پاک دمن وی دا کارونه دا کس نه کوي. ومن نفا نسب غیره همده شي ته کوي سړی د بل سړي نسب نفي کړو څنګه مثلا په قالو ته یې غوسی وغیرہ کې لست لیبی که د خپل پلار نه شوی د شی ته وي بے پلار سړی او یا ابن الزانی د بدعمل خزی بچیه د سیوتوي و امه محصنه میته د مور مړ شي او خپک د منه خزوه د شته خبرې چاته وکړي پتوال بل ابن بحدها د زوی په غوسی کړل چې مامور ته د سی بدر دی ویل دي حد مطالبه وکړه عدالت کې حد القاذف نه د کوم قاذف ته تهمت لګون کې دي ته به دوری او لګولې شي.
ولا يطالب بحد القذف للمیت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه. کبه چې مړی بنی باندې ردی خبرې ورتړل شي هغه د شي تکرونه کوله خو مړ ده اوس او د سې څوک شتانه بچیل مسې چې هغه د پاره یا پلاري چې هغه نه شرم اخلي آر ولا ورزي ننګ ولا ورزیا څوک نشته نه دی مړی د پاره څوک دی کاذف نه مطلبی نه کوي. ها که چا نسب ته نقد حجر رسیدا نائب مطالبه کولی شي. واذا كان المقذوف محصنا که یو مکذوب سړی د دې باندې تهمت لګولی شي د ښه محسن پاک سړی ده جاز لابنه الكافر والعبد ان يطالب بالحد. دغه پاک د منسړي یو زوی او کافرو یا غلام یو هغه د حد مطالبه کزینه کولی شي. ولی اگر چې د کافر د پلار په واجب نه دي تعار محسوسیږي نه دای مطالبه کولی شي. وليس للعبد ان يطالب مولاه بقصب امه الحره. خکایو سړی د غلام د مور آزاد ده او مور بنی مولا او ته چې تهمت وغیره لګولی وو نو بیا دا غلام د خپل مولا نه د آزاد مور د پاره د قذف ولکم حد د هغه مطالبه نشي کولی. وان اقر بالقذف کایو سړی د کذب اقرار وکواله چې ما پلاني سړی ته د سی ویلیو ثم رجع برجو که چې نه ما سیټو کی کول و غیره بل سی لم يقبل رجوعه دی رجوع نه قبلېږي ځکه د حق العبد د بنده حق ده. ومن قال لعربي که یو سړی عربي سړی ته وي عربي نسل سړی و یا نبطي او نبطي خچنه سړیه د سیو ته وي نبط اصل کې یو کامو د عراق وغیره د غیلکو کې اوسېدو چای نور تریفونه کړي دي چونکې چې د حبشیانو تیل شي تور خلک سیافام چوک سی چې دو ډیریانو کې شیان ورګرځولو خو بس معنا ده چې خلف زوت نه لګي د سیدی ته وی لم یحد خو دی بن چاته حد نشي ورکولې دا خو دی اخلاق ولا هغه خایش اخلاق مسینه دی فسیخ نه تاسو خو مزیدار نه یې نو په دی بن چاته حد نه لګي. ومن قال لرجل کیسړي بلته یبن ما السما او دی صفا او بو بچیا ما السما من خصمان او بمراد من صفا نسل طرف ته اشاره ده صفا نسله فليس بقاذف اندي سره تهمت نه ده مراد بلکې هغه ته تشبیه ورکول پکار دی لکه څنګه د باران او بصفا دي د شیطه تاسو صفا خلکه سمحت او صفا در کې ډیره ده جود سخاوت در کې ده. واذا نسبه الى عمه کيو سړی لګی شو بل سړی نسبت یا غتر ته وکړو او الى خاله مامات وکړو او الى زوج امه یا د مور له خوند ته کو فلیس بقاذف ندی سره دا سړی قاذف نه جوړیږي قذف نه ده عموما خلق د شیطان نسبتونه کوي. ومن وتیا حراما فی غیر ملکه کيو سړی دا فرادای ملکیت ته وتی وکړه لم یحد قاذف کده سړی ته چا باندې خبرې کړي وي ناغه سړی ته به قذف نشي لګول حد به نه لګيږي ځکه وتی پی غیر الملک مشابه دي چې د زنا د لکه معتده خزه ده سړی سره وتی وکړه الله تعالی کې بینر کړي ادري نو دا خودی ته نه حلاله. والملاعنه لم يحد قاذف والملاعنه بولد لا يحد قاذفها یم د سی واخذ د ملاعنه د دی بچی په واجب د لعان کوي ناغي ولا قاذف تب حد نه مليږي حد بنشیر کولای کاستا زکه چې بچای خو وشتا ده کنه د دې زنا علامت او امارت ته سو پرې چې صحیح پلاری معلوم شو نه یا خبره صفه شي نه. وان كانت الملاعنه بغیر ولد کبي خزد چوک باندې ردی خبرې کې بچای مچې چې نشته نه حمل شته حد قاذفه خبره جوات د چې د قاذف ته نه حد بول ور کولش. ومن قذف امه او عبدا او کافرا بالزنا یو کسو وینځي ته باندې ردی وي تهمت ولګول یا غلام کسبنیا کافر باندې زنا ولا
او قذف مسلما مسلمان سړي باندې بد ردي خبرې وتړلې خو بغیر زنا نه بلکې نور اسی بد ردي ته مسنتی یا فاسق او فاسق سړي یا کافر او خبيث عذر د سکز وډبولې شي تعذير بوله ولګول شي کوم شرعي حد دا بنشي و لګول بلکې عام پیټي بوشي ادب د فاره وین قال کچ د سیاح مرو خرا یا خنزیر او خنزیره لم يعذر فدی بنیاته تعذير نشي لګواله معنا ده کفیل اختیاری طرف ته څوک لګی شي بلکې اس منسوب کی کنه او په عرف کې دا شرم شمرل شي په دې سره به دې تعذير لاګي کنه نه ځکه کوي سړی چې ته خره سپیا خنزیره په دې سره ظاهره د چوک رښتیا او خنزیر خو نه وي کنه رښتیا څو خنزیری ولې کڅ حقيقي معنی خو نشي خستله مجزي معنی کچوت نه خلی خود سیدو خره معنی یعنی کمک لسړی نه کمکل تو خو سړی ځان کې پزور نه رولې غیر اختیاري شاید هم د شیته کچوک چته یا حجام نه په دې سره د سړی خو خرابېږي نه ولې حجامت ولا پېښه خو حرام نه ده نو غیر نه د زنه د شیان دي کنه شدي د سره سړی عار وغیرہ محسوسي خو ډیره بدی نشي شمرل والتعذير وز د تعذير چې د اکثر مونږ پیژنونه د هغه سزا ته لشي چې زیات نه زیات دی ول کومي کوړی لګول شي کنه نه هتویلس غدي انا درشتي وکم صالحت والتعذير تعذير اکثره 39 صوتا زیات نه زیات د دی ول کوړی 39 ته بنر سي زکه به نیم حد رزیاد غلام دغه ته بنر رسي واقله 3 جلادت کم نه کم کچته تزیر لګي ډبولي طریقې به د شدري دوري دی وهله شدینه پاسې سومره وای لاس 12 شل یوج دروش تر ان درش پوره وقال ابو يوسف رحمه الله امام ابو يوسف بي چي يبلغ بالتزير 75 صوتا اسی پرې دا کنه د آزاد سړی ول اسی ته دی مرسي خ15 او یا 75 پرې دوری وهل شي وان را الامام اي يزم الى الضرب في التعذير الحبس فعل دیکه امام ته دا خبره حاکم قاضي دا خبره مناسبه ښکارا شو چې یاري دا سړی په وهل ټکول سره نه پويږي لګ د جیل کې مواچول شي څو ورځې چې لګ دماغ ځای تراشي ناغه د فاره د جایز سیاستن کول شي واشد الضرب التعذير به په وهل کې سخ وهل شي د تعذير وي ثم حد الزنا به دی پسې شد حد زنا ده جنایت شد لوی ده ثم حد الشرب به دی شراب ولا حد ثم حد الكذب به دی کذب ولا ده مختبله مسله تخای کای سړی د امام ولا حد لګولو کنه حد حکم یا تعذير کړلو فاکی دا مړ شول سارته نو ولا کم من زین دی کنه وغیرہ مخته نو ولا بیا مړ ایدی ولوینه حدر د دې توان نشته ځکه چې امیر او حاکم د شریعت طرف نه پدی بنی مامور ده دا قید پکې نشته چې دا سړی د سلیم پاتې شي ومن حده الامام ک امام چاته حد جاری کو عذره ی او هلو فمات مرشو فدمه حدر ویني توان نشته واذا حد المسلم فی القذف کایو مسلمان سړی د بهتان په چا لګوالي واغه کې د اتیا کړي او اهل شو سقطت شهادته دی ولګوي بیندا سګنه قبلې و انت بغیر چې تو به بصری د دې لپاره او نور د لپاره شده یسابقت وین حد الکافر فی القذف کایو کافر سړاو چته بدر دوی لغه اتیا دوری لګیدلی سو مسلم ورسته به مسلمان شو قبلت شهادته دی ول شهادت به ورسته قبلې ځکه چې د حد ته په کفر حالت کې لګیدلی وو